یا ایها الذین اے خلکو آمنو چې ایمان راوړی دی کلو خورئ من الطیبات د پاکو څیزونو نه ما هغه رزقناکم چې مونږ تاسو درکړي دي مخکې آیاتونو کې تیر شوي دي یا ایها الناس اے خلکو کلو خورئ مما د هغه څه نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا طیبا چې حلالي او طیبي نو بعضې مفسرینو د طیب معنا دا کړی سړي زړه اخلي حلال دا خو الله پاک جل جلاله ته حلال کړي دي او طیب وی هغې ته ویلی شي چې ستا زړه اخلي نو بعضې خلک وایي شکون حلال دی خو رنګ مردار دی اوس دې مسله د شکون دا مسله چې د شکون دا اختلافي مسله ده حدیث پاک کې راغلی دي قنفذ بارکه قنفذ من الخبائث چې دا د خبيثو سيزونو نه دي قنفذ دا د خبيثو سيزونو نه دي اوس قنفذ څه ته ویل شي نو قنفذ شکون ته نشي ویل دا ششکی ته ویل شي موږ ته پښتو کې ششکی وایو هغه د شکون نه لغونده کې وړو کی نو امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت دا قنفذ چې دی دا ششکی دا حرام دی ششکی خوراکو دا حرام دی اگر چې امام شافعي رحمه الله هغه وی جایز دی ځکه هغه وی چې دا حدیث دا مضبوط حدیث نه دی او زمونږ په نسبت باندې مونږ وایو چې دا ششکی دا حرام دی دا خوراکو ټیک نه دی البته د شکون باره کې بعضې مقدمین چې کوم علما تیر شوي دي نو هغې ټول دغه لیکلي دي اکثر علماو چې شکون حرام دی او بعضې محققین علما چې جدید تحقیق کړی دی نو هغې وي چې شکون حلال دی نو اصل اختلاف د دې په دې کې دی چې مخکنو علماو دا شکون د ششکی قسم جوړ کړی چې دا د ششکی قسم دی شکون او ششکی یو شی دی نو په دې وجه هغې وي دا حرام دی او اوسني علما چې دي جدید تحقیق چې هغې کړی دی نو هغې وي چې دا ششکی او دا شکون دا جدا جدا قسمونه دي او هغې بیا د هغې دواړو منځ کې فرق هم بیان کړی دی هغې وي چې ششکی چې دی دی زیناب دی دی داړو والا دی لکه څنګه چې شرمخ دی منظرې دی په خپلو داړو سره چیړ پاړ کوي بل زناور خوري دقه شان دا ششکی د شپې چې اوزي نو دی ځان له ښکار کوي دا ششکی چې دی نو یو فرق یې خو دا او شکون چې دی نو شکون داړو والا نه دی او نه شکون چې کوم دی نور زناور خوري دی واښه خوري یو فرق یې پکې دا ښولی دی دویم یې دا ویلي دي چې دا ششکی چې دی ششکی نو دی د سپي په شانتې اوبه څښي د سپي په شانتې او شکون چې دی دی د بیزې په شانتې اوبه څښي او دغه رنګې دا د حشرات الارض نه دی د ځمکې دا څیزونه دا خوري دا ششکی او شکون د ځمکې څیزونه پکې دا واښه خوري نو په دې اختلاف باندې هغې وي چې دې کې فرق دی نو که دا خبره وي چې دا شکون ریشه واښه خوري او ریشه دې زیناب نه وي یعنې داړو والا زناور نه وي په خپلو داړو سره ښکار نه کوي نور زناور نه ماتوي او دغه رنګې دې واښه خوري او دغه رنګې دې چې کوم دی د بیزې په شانتې اوبه څښي د سپي په شانتې اوبه نه څښي نو دا علما وی دا حلال دی نو د حلت وجې دی دا ښیي چې دی د ششکي نه مختلف دی د ششکي قسم نه دی او بعضې علما وایي چې نه دا د ششکي قسم دی نو دې چې پکې دا فرق خولی دی نو بعضې د مخکني علما چې کوم دي دی وایي چې دا څنګه چې ششکې په داړو سره ښکار کړي دقه شکون په داړو سره ښکار کړي څنګه چې ششکې دی چې کوم دی د سپي په شانتې اوبه څښي نو دقه شانتې دا شکون چې کوم دی د سپي په شانتې اوبه څښي او دا علما وایي چې نه او بعضې خلک وایي چې دا دوه قسمه دي په دې شکون کې هم بیا دوه قسمه دي یو هغه قسم دی چې هغه په داړو سره ښکار کوي او هغه چې کوم دی د دغې د حشرات الارض نه دی او دغه رنګې هغه د سپي په شانتې اوبه څښي نو دا شکون چې کوم دی حرام دی او کوم شکون چې دی واښه خوري او دغه رنګې کوم شکون چې دی د بیزې په شانتې اوبه څښي نو دا شکون چې کوم دی حرام دی حلال دی دا شکون حلال دی او نو دا خلک بعضې خلک پکې دا وایي چې کوم کې لري یا حلالي او چې کوم کې لري نه نو هغه حرامي نو اگر چې دا کوم واښه خوري ته کې به خامخا بیا لري که نه نو دا مسله اختلافي ده د علماو په منځ کې خو اوس د جدید چې کوم هغې تحقیق کړی دی نو هغې وایي چې په دې شکون کې بیا دوه قسمونه دي نو دا کم چې واښه خوري او داړو والا نه دی او د بیزې په شانتې اوبه څښي نو دا دې ته اوس کېناسته غواړي دې غر کې چې موږ وګورو چې دا واښه خوري او که نه ځناور خوري خو په هر حال زما خپله زړه نه مني که هر څومره حلال شي او د هغې رنګ ته چې سړي وګوري منګک په شانتي نو په هر حال دا اوس یو اختلافي خبره پکې منځ کې راغله نو الله پاک بره موږ ویلو چې حلالا طیبا چې حلال او طیبي خو صحیح معنی طیب دا ده
چې دې سره د بل چې حق متعلق نه بیګا مونږ ویلو چې اوس الله حلال کړی دی بيزا د الله حلال کړی دی خو شتا پټ کړله نو دا حلال خو د طیب نه د دې خوراک جایز نه دی الله وی حلال به وي او طیب به وي دا دواړه قسمه صفات په خوراک کې هغه بیا خوري